أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ददीज़ेना वाक़या द हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम बयाने और यकीनन द्वाड़ो वाक़या प कुरान के बनिस्बत द नूर अंबिया ज़्यादा बयान शवीदा खो हर जे की जान जान ला मकसद लपारा बयान शवीदा उस पदीजे की दा वाक़या द मूसा अलैहिस्सलाम और द हारून अलैहिस्सलाम दा द पारा द इजस बयाने चोगोरा मूसा अलैहिस्सलाम हम अल्लाह ता आजज दे अल्लाह ता मुख्ताज दे हारून अलैहिस्सलाम हम अल्लाह ता आजज और मुख्ताज दे ज़का कुरान करीम हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अलबत्ता तहकीक एहसान कड़ऊ मंगा अला मूसा व हारून प मूसा अलैहिस्सलाम बांदे और हारून अलैहिस्सलाम बांदे एहसान कड़ऊ वनज्जैनाहुमा औ खलास कड़ी उमंगा दा द्वाड़ा व कौमहुमा औ कौम ददे द्वाड़ो मिनल कर्बिल अज़ीम दागा मुसीबत लोइना अगा मुसीबत द लोइना अगा सौ अगा फिरौन और द फिरौनियानो द चिकम कौम किप्तियान चिवेले की द लोई मुसीबत होगा ना जालिम बादशाह मुसीबत थेगा ना नुज़काई जे वही वनज्जैनाहुमा औ खलास कड़ी उमंगा दुइहा व कौमहुमा औ कौम ददी मिनल कर्बिल अज़ीम द मुसीबत लोइना वनसरनाहुमा औ मंगा मदद कड़ऊ ददुइहा फकानु हुमुल गालिबीन पसवूदी जरावर गालिबीन यो माना जरावर द्वेम माना फकानु पसमुदिया गलबा मुंदुन की व आतैनाहुम अल किताबा और कड़ऊ मंगा दुईता किताब अल मुस्तबीन वाज़िह और सरगंद या द्वेम माना ख अखकारा हुक्मुन वाला खखकारा हुक्मुन वाला शेखुल कुरान द पंजपीर बमाना कोला अल मुस्तबीन ए वाज़िहा और सरगंद और शेख गुलाम हबीब से बमाना कोला ख अखकारा हुक्मुन वाला अबदा माना कोला वहदईनाहुमा औ खुदले उमंगा दुईता सिरात मुस्तकीम या द्वेम अंदाज औ क्लकड़ी उमंगा दुईहा पसिरात मुस्तकीम व तरकना औ प्रे खुद उमंगा पदी द्वारों बांधे फिल आखिरीन परुस्तनों के सलाम उन अला मूसा व हारून चे सलामतिया दीवी प मूसा अलैहिस्सलाम औ प हारून अलैहिस्सलाम बांधे इन कज़ालिका यकीनन दारंगे बदला वर कहूँ अल मोहसिनीन नेकानो था अल मोहसिनीन नेकानो था इन्नहुमा यकीनन दाद्वाड़ा मिन इबादिनल मुमिनीन द बंदिगान उजमंगा द मोमिनानूना दा वाक़या सन व बार बार तासुवेल नुज़का तफसील पके उन शो डायरेक्ट तीर शो हाँ व इन्नल इलियास देजे नवज द इलियास अलैहिस्सलाम वाक़या शुरू शो और यकीनन हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम द उर्दन प मफादातु के यौ कले दे
چې جلعد ورته وي هلته پیدا شوی دی او یقینا دا قوم چې نو دوی بت پرستو او دوی یو بت جوړ کړو چې د هغې نوم بعل او دا بت د یو زنانه په صورت باندې او د سرو زرو جوړ کړو تقریبا علماوی 20 گز اوږد بوتو ده 20 گز 20 گز اوږدو او 400 منجاوران ورته ناست داسې مشرک پکار دی زمونږ داسې بې غیرته دي دوی خو ماښامي ته ناست دي تا اوس مشرک دې ته اوس وایي 20 گزه بوده هغه هم د سرو زرو جوړه دې ته اوس کار وایي که نه ته سوچ وکړه زمونږ د زمانې هغه د بل هغې ته جیب ته ګوري یا ماښامي ته ناست دي یا زیارت ګل ته یا جمعه ګل ته ناست دي دا داسې بې غیرته مشرکان دي ته سوچ وکړه دا ځای به څومره او بیا 20 گزه که او یقینا شیطان به راته په دې بت کې به ننوت باقاعده دوی سره به خبرې اترې هم کورې او تفسیر روح المانی والا وی دا یوه زنانه وه چې دوی خطا کړي او چې کله هغه مړه شوه دوی د هغې په شکل باندې دا بت جوړ کړه اور علما ناست دي ملګري زمونږه چې بال اصل کې وی خاون ته خاون به معنا مالک لکه څنګه زمونږ په دې پښتو کې په خدای باندې هم د خاون اطلاق شوی دی وی خداوند تعالی دې خیر کینو پوخا به مشران وی که نه خاون تعالی دې خیر کی او دغه شانتي عبدالرحمن بابا هم خپل اشعارو کې ویلي که نه چې خاونده دا زما څنګه اختر دی که داسې هغه اشعار چې ویلي چې جامې مې شلیدلي دي بل مې په زوړ په کول د کال په سر دی که داسې الفاظ نو خاون لفظ پکې استعمال شوی دی نو خاون اصل کې مالک په معنی دی نو حضرت الیاس علیہ السلام دوی ته الله را لېږلی او قرآن کریم وی وَإِنَّ إِلْيَاسَ او یقینا الیاس علیہ السلام لمن المرسلین خامخا د لېږلې شوونو بعضو پکې بیا دم جوړ کړي وي دې بره ژوندی دی وي جنتیانو له کپړې ګنډي وایي دا تارونه بکرم به له ستا پلار وړي نو دماغ خراب یا څه اوتو بوتو باندې سر دی چې کم ژوندی دی هغه عیسی علیہ السلام دی خو لګیا دي خلک وي نه د جنتیانو له لباس جوړوي د جنتیانو له دا جوړوي نو دا بکرم یا دا کارونه به له ته وړې نو بیا الله دې رحم وکړي وَإِنَّ او یقینا الیاس علیہ السلام لمن المرسلین خامخا د لېږلې شوونو اذ قال کله چې ویلیو حضرت الیاس علیہ السلام لقومه قوم اخپلتا الا تتقون ولئ نه یریږئ د الله نه اتدعون ایا رابلی بعل لرا وتذرون او پریدی احسن الخالقین اغا خیستا جوړونکو نا الله مو پریخې دی بال ته چغې وباسئ الله الله چې دی ربکم رب استاسو دی او رب د مشرانو استاسو الاولین د رنبنو دی فکذبوه پس نسبت د دروغ اکو دتا حضرت الیاس علیہ السلام تا فإنهم لمحضرون پس یقینا دوی حاضر کړي شوی جهنم تا پس یقینا دوی به حاضر کړي شي جهنم تا الا عباد الله دا الا استثناء کا د فکذبون معنی دا سو کا فکذبوا پس نسبت د دروغ اکو دتا الا عباد الله سوا د بندگانو د الله المخلصین د چونشونا المخلصین مخلصینونا چاوی نسبت ورتا د دروغ نو کړي دغه نه دغه او کنا لمحضرون استثناء کینو هم صحیح ده
بالکل دا غیر استثناء کا نو مانو کا بیا فکذبو پس نسبت دا دروغ اکو دتا فإنهم پس یقینا دوی خامخا حاضر بانکریشی جہنم تا الا عباد اللہ سوا دا بندگانو دا اللہ نا المخلصین خالص شونا چن شونا دا مخلصینونا دوی با دا جہنم نا سیٹی وَتَرَكْنَا عَلَيْهَا او پر خود امنگا علیہ پدا باندے فی الاخرین پرستنوں کے سلام علی الیاسین چی سلام دیوی پا الیاسین باندے اس بازی وی چیرا علی الیاسین الیاس دا پیغمبر نومو یاسینی دا پلار نومو بازی وی نا عبارت معذوف دی اگر او باسا چی اگر آل دی خو خیسته خبر ادا دا لکا دا یا و نون چی پا آخر کی اضافه کرده دا کنا دا یا نون دا دا وجه دا موافقت دا رؤوس الآیاتنا لموافقت رؤوس الآیات دا علتا نگور آیتونو تا گورا خوا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ موسیٰ و ہارون محسنین المؤمنین المرسلین الا تتقون احسن الخالقین الاولین لمحضرون الا عباد اللہ مخلصین وترکنا علیہ فی الاخرین نو سیازی داویلو چی سلام علی الیاس رؤوس الآیات موافقت لغونی دغا که دا نو اغا رؤوس الآیات دا موافقت دا پارا یا نون اضافه اکڑا دا یا نون سے اکڑا اضافه اکڑا باقی دا تو جی چیرا الیاس دا پیغمبر نومو دا پلار نومی یاسینو یا ایزی مضاف راو باسا محضوف یا دا علک دمرا غیمی مکوا دخ کا خبرو کا یا نون اضافه چی کری دا لموافقت رؤوس الآیات دا رؤوس الآیات دا موافقت دا وجینا بس خبر ختم کا اِنَّا كَذَلِكَ یقیناً دارنگی بدلا ورکوها المحسنین نیکانو تا انہو یقیناً وودے من عبادنا المؤمنین دا بندگانو زمنگا دا مومنانونا خبر دا لوط علیہ السلام رالا وَإِنَّ او یقیناً لوط علیہ السلام لمن المرسلین خامخا دلے گلے شونو اذ نجیناها کلا چخلاص منگا دلارا وَأَهْلَوْهَا او اہل دد اجمعین غندولا الا عجوزانا سوا دا بڑای دد فی الغابرین شیخ القرآن بھی تڑنگا شیخ غلام حبیب سے ماتی تپوسو کو مشر شیخو چی دا تڑنگای ستا ہوئی وی دا گئی چی پخپلوم دا کار نی بلوم دا کار او باسی پخپلوم دا کار نی خو بلوم دا کار او باسی نو ایزے ہوئی الا سوا دا بوڑای دا دا فی الغابرین رستو پاتی کی دن کیوا دا عذابنا ثم دمرناها بیا حلاک منگا رستنیها وَإِنَّكُمْ خبر موجودہ لراوڑا سیدہ جی چکم موجودہ اے مخاطبین دا قرآن دی وَإِنَّكُمْ او یقیناً تاسو خامخازی علیہم پدوی باندی مصبحین پا وقت دا سبان کے وبالعیل او دشپی سم اقصد اشارہ دا اے دوام طرف تا یعنی چی ہر وقت تاسو پا دلارا زی رازی دا دوی دا کندرات اینای عبرت تناک لئی تاسو عبرت نا لئی دا دوی نا نو زکایزے ہوئی افلا تاکلون و تاسو کی عقل نشتا و تاسو کی عقل نشتا اگورا پا واقعہ دا لوط علیہ السلام کے کتا خیال کری نو لغوانی فرق پا کرا گئے یو فرق سو اے سوچ کوا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ دا پکی نشتے سیدہ جی اے ورپسی سلام علی الیاسین دا پکیوم نشتا دے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ نشتا دے نشتا دے اے
دغه شانتي یونس علیه السلام واقعا ورپسې ده، هلته هم دا نشته دی. په دې نورو واقعګانو کې 15 واقعاتو کې دا شته دی، خو د واقعه د لوط علیه السلام کې او واقعه د یونس علیه السلام کې دا نشته دی. ولی؟ ویا اسی دا الله خوخه ستا پکې څه کار؟ خدا جواب نه دی. جواب دا دی ویا د نوح علیه السلام په واقعه کې وو، صحیح ده جی، د ابراهیم علیه السلام په واقعه کې وو، د موسی او د هارون په واقعه کې وو، د الیاس علیه السلام په واقعه کې وو. ځکه چې د دې 15 د انبیاو د قتل ارادي شوی وي او د لوط او د یونس علیه السلام د قتل اراده نه وه شوې، ځکه سلام نه دی راوړه. د نوح علیه السلام د قتل اراده شوی وه، نو ځکه الله وی چې سلام علی نوح نه دا وی. د ابراهیم علیه السلام د قتل اراده شوی وه، ځکه هلته سلام یې راوړ، الله ما بچ کړه، ما سلامتیا ورکړه. د موسی او د هارون د قتل اراده شوی وه، ځکه الله وی سلام علی موسی و هارون. د الیاس د قتل اراده شوی وه، ځکه الله وی سلام علی الیاسین. خو د لوط علیه السلام او د یونس علیه السلام د قتل اراده چا نه وه کړې، د دې د وجې نه سلام علی لوط نشته دی، سلام علی یونس نشته دی. صحیح ده جی. باقی انبیاء وو، انکار نه کو. او چې انبیاء وو نو د صورت په آخره کې د ټولو په تذکره کې به د دوی تذکره هم راشي، وسلام علی المرسلین. په المرسلین کې به ټولو کې شامل شي. صحیح ده جی. نو بس دغه نکته یاد ساتئ، که چا درته ووي چې یاره د دې دوو واقعاتو کې دا نشته، وایه ځکه نشته چې د دې دوو د قتل اراده نه وه شوې، ځکه نشته دی. او د نورو کې شته دی، ځکه چې د هغوی د قتل ارادې قومونو کړې وي، ځکه سلام موجود دی. باقي انبیا وو، انکار نشته، بالکل منو، زمونږ په ایمان دی. لہذا چې انبیا وو نو په آخره کې وسلام علی المرسلین کې دوی هم داخل دي. صحیح ده جی. باقی انشاءاللہ که اللہ جون را کړی سبا آخرینه روکو ده، سبا به انشاءاللہ. اللہ رب العزت زمونږ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، بالخصوص زما د مور او پلار لپاره، زما د نیا نیکونو لپاره، زمونږ د تمام اساتذه کرامو لپاره، د تمام شیوخو لپاره، د تمام اهل حق علماو لپاره، طلباو لپاره، طالباتو لپاره، ستاسو لپاره، ستاسو د مور او پلار او د نیا نیکونو لپاره، زمونږ دپاره او زمونږ د اهل و عیال دپاره، زمونږ د وړو لپاره، زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت ذریعه د نجات، ذریعه د خلاصۍ، ذریعه د بخانې وګرځي. او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي، الله یې د ټولو بخښنه وکړي. او چې څومره بیماره دي، الله دې ټولو شفای کامله، صحت کامله ورکړي. بیا خاص کر زمونږ د نذیر بای دی که یوسف بای دی، په دې نوم کې ګډوډېږم، د دوی کور والا بیماره دي، هغوی له دعا کوه چې الله دې له شفای کامله او صحت کامله ورکړي. نور هم د دوی څه د روزګار په باره کې پریشانۍ دي، د هغې لپاره دعا کوه چې الله دې له خپل خصوصي امداد وکړي. زمونږ مصطفی مولوي صاحب دی، زمونږ عالم دی، مشر دی، دی هم بیماره دی، دعا ورته کوه چې الله دې له شفای کامله، صحت کامله ورکړي. الله دې دته هم د بچو خوشحالۍ نصیب کړي، الله دې موږ ټولو ته د بچو خوشحالۍ نصیب کړي. او د روزګار په سلسله کې دی غریب هم دغه شانتي دی، دعا ورته کوئ. دا علما قرا غریبانان اکثر داسي دعا ورته کوئ چې الله دې د ټولو خصوصي امداد وکړي، الله دې د ټولو باندې خپل فضل و کرم وکړي. او چې څومره پریشان دي، الله دې د ټولو پریشانی په خوشحالو باندې بدل کړي. او چې څومره بیا اولاد دي، الله دې د ټولو جولۍ د اولاد د نعمت نه ډکه کړي. چا نارینه اولاد نشته، الله دې د هغوی جولۍ د نارینه اولاد د نعمت نه ډکه کړي. او چې کم اولاد والا دي، الله دې د هغوی اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي، الله دې خپل دین سپایان جوړ کړي، الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي، الله دې خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار، تابعدار، خدمتگار جوړ کړي. الله دې موږ ټول خپل په دین کې قبول او منظور کړي. الله دې زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله دې زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې نصیب کړي. او خاص کر په وخت په ځنکدن دا ښایسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زموږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي. واخر دعوانا الحمدلله.